بسم الله الرحمن الرحيم. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسكون الأوسط. په دې عبارت کې مصنف د اسباب مناصره په 5 قسم بیانوي. د اسباب مناصره په 5 قسم عجمه ده. عجمه لغوي معنا ده گونگا ہونا. عجمه لغوي معنا څه ده؟ گونگا ہونا. او اصطلاح کې هغه اسم چې غیر عربو وضع کړی وي، هغه اسم یا هغه کلمه چې غیر عربو وضع کړی شي دې څه ویلی شي؟ عجمه ورته ویلی شي. عمرانه پوه شوې پې؟ عجمه لغوي معنا څه ده؟ گونگا ہونا. اصطلاحي معنا یې ده هغه اسم یا هغه کلمه چې غیر عربو وضع کړی وي دې څه ویلی شي؟ عجمه ورته ویلی شي. ټیک شوله که نه؟ نو دې نه معلومه دا شوله چې عجمه دا به اسم وي، عجمه به څه وي؟ اسم وي او غیر عرب به وضع کړی وي، غیر عرب به وضع کړی وي. غیر عرب نه مراد عجم دی. عجمي لغوي معنا ده گونگا ہونا. اصطلاحي معنا یې ده هغه اسم چې غیر عرب وضع کړی وي، یعنی عجمي خلکو وضع کړی وي. د عربو نه علاوه څومره خلک چې دي هغه عجم دي. د عربو نه علاوه نور څومره خلک چې دي دا څه دي؟ عجم دي. اوس یې فشرطها ان تكون علما. مصنف ته دې عبارت کې شرایط د عجمې بیانوي چې عجمه به کله د غیر منصرف لپاره سبب ګرځي. چونکه عجمه دام یو کمزوری سبب ده، نو دې وجه نه مصنف دې لپاره 2 شرایط بیانوي. سوره 2 شرایط بیانوي. یو شرط دا چې دا به علم وي. یو شرط څه؟ دا به علم به وي. پوه نه شوئ؟ یو شرط څه ده؟ چې دا به علم به وي. ټیک ده؟ خو د علم هم بیا 2 صورتونه دي. یا خو به حقیقتا علم وي یا به حکما علم وي. پوهېږو؟ یا به حقیقتا علم وي یا به حکما علم وي. حقیقتا علم مطلب څه؟ چې دغه اسم په عجمو کې معلم و، په عجمو کې علم و، چې بیا کله عربی ژبې تر واوړېده، عربی ژبې کې استعمال شو نو بیا هم علم و. ټیک ده که نه؟ دا حقیقتا علم شو. او حکما علم چې عجمي ژبې کې دا علم نه و، خو چې عربي ژبې ته څرنګې منتقل شوله نو فوراً دې استعمال به طور علم وشوله. فوراً دې استعمال به طور څه وشوله؟ علم وشوله. پوه نه شوئ؟ ما تاسو ته دا ووې چې عجمه دپاره مصنف 2 شرطونه ذکر کوي. څو شرطونه؟ 2 شرطونه. اول شرط څه ده؟ چې عجمه د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي. عجمه د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي. نو مصنف ته په دې عبارت کې څو شرطونه ذکر کوي؟ 2 شرطونه ورته ذکر کوي. یو شرط دا چې دا به علم وي. دا به څه وي؟ علم به وي. ټیک ده که نه؟ څه مطلب؟ مطلب دا ده چې لغت عجم کې، عجمي لغت کې یا عجمي ژبې کې دا د چا دپاره به طور د علم په طور د نومې استعمالیږي. پوهېږې؟ په طور د نومې استعمالیږي. ټیک ده که نه؟ لکه ابراهیم. لکه څه؟ ابراهیم عجمي لفظ ده، عبرانۍ ژبې. په عجمو کې هم دا څه و؟ علم و. او دا د حقیقتا علم مثال ده. تاسو اوده ویئ نن یاره ویښې. تاسو ته مو وویل چې کله عجمه د غیر منصرف دپاره سبب جوړېږي، عجمه به د غیر منصرف دپاره هله سبب جوړېږي چې دې کې 2 شرطونه وي. مصنف په دې عبارت کې تاسو ته د عجمې دپاره 2 شرطونه بیانوي. څو شرطونه؟ 2 شرطونه
چې دا به د غیر منصرف د پر ال سبب جوړیږي چې کله په دې کې دوه شرطونه موجود شي. یک یو علم ده، یو شی ده علم، بیا دا که حقیقتا علم وي او که حکمن علم وي. حقیقتا علم مطلب څه ده چې دا لفظ دغه اسم په اجمی لغت کې په جمعي ژبې کې هم د چا علم وي یا اسم وي، د چا علم وي. علم او اسم خبره ده کنه، ټیک شو کنه. د چا د پوره نومه وي، چا د پوره نومه وي په جمعي ژبې کې، خو چې کله عربی ژبې ته منتقل شو نو په عربی ژبې کې هم د علم وي. لکه ابراهیم، څه شی ابراهیم په جمعي ژبې کې عبراني لفظ ده کنه، عبراني عربي ژبه نه ده، نو جمعي شوله. نو چې جمعي شوله نو هلته کې هم دا څه وه علم، خو چې کله عربی ژبې ته منتقل شو نو عربی ژبې کې هم څه شی ده علم ده. پوه شو په خبره باندې. او یا به حکمن وي یا به څه وي، یعنی اجمي ژبې کې دا علم نه و، خو چې څرنګې دا عربي لغت ته منتقل شوله نو فوراً دا علم جوړ شوله، فوراً څه شوله علم جوړ شوله. پوه شوې، فوراً څه جوړ شوله علم جوړ شوله. پوه شوې. لکه قالون، څه شی قالون دا یو اجمي لفظ و، خو اجمي ژبې کې دا علم نه و بلکې اسم جنس و. څه و؟ هر جید شي ته به ویلی شو، هر جید شي ته څه ویلی شو قالون، هر جید شي ته څه ویلی شو قالون. بیا دا چې کله عربي ژبې ته منتقل شوله نو عربي ژبې ته منتقل کېدلو نه بعد دا علم جوړ شوله. څه جوړ شوله علم جوړ شوله. بیا ټیک شوله که نه. او دا په قراو کې د یوه کاري نومه وه، په قراو کې د یوه کاري نومه یې وګرځېدله. پوه شوې، په قراو کې د یوه کاري نومه وګرځېدله. پوه نه شوې په خبره باندې. پوه شوې څه مې ته ووایي چې اجمې د پوره اول شرط څه ده دا به علم وي. علم به یا حقیقتا وي یا به حکمن وي. حقیقتا مطلب څه چې اجمي لفظ کې اجمي ژبې کې به اول نه ده به طور علم استعمالېدله، چې کله عربي ژبې ته منتقل شو نو علم استعمالېږي. او حکمن مطلب څه چې اجمي ژبې کې خدا علم نه و، ټیک ده که نه، خو چې کله عربی ژبې ته منتقل شو نو بیا ته څه جوړ شوله بیا به طور علم استعمال شوله. ټیک شوله که نه. اوس مثال یې څه ده قالون، یې حکمي مثال څه ده ټیک ده که نه. قالون، قالون په جمعي ژبې کې دا علم نه و بلکې اسم جنس و، هر جید شي ته استعمالېدله، هر جید شي دپاره به قانون لفظ استعمالېدله. خو چې کله عربی ژبې ته منتقل شو نو دې نه علم جوړ شو. ټیک ده که نه. د یوه کاري نومه وګرځېدله، یوه جید کاري ښه کاري نومه څه وګرځېدله قالون. پوه شوې په خبرې باندې. ښه نو دغه شرط د اجمې دپاره ویلې ولګېده چې دا به علم وي، ځکه چې لفظ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته منتقل کېږي نو خامخا پای کې څه راسي تبدیلي راسي. څه راسي؟ ځکه ویلی راسي تبدیلي پکې، ځکه چې کلمه په ژبې باندې ثقیله وي درنه وي. ټیک ده که نه. نو یې کې خفت پیدا کولو لپاره یې کې څه راشي تبدیلي راشي. نو چې کله مودې پوره ټیک ده که نه څه پکې راسي تبدیلي راسي. نو چې کله تبدیلي پکې راشي نو سبب به کمزوری سبب شي که نه، دا به څه شي کمزوری سبب به شي. او کمزوری سبب د غیر منصرف دپاره سبب نشي ګرځېدلی، کمزوری شی د غیر منصرف دپاره سبب نشي ګرځېدلی. نو په کار دا ده چې دا څه شي مضبوط سبب شي. څه شي؟ نو هغې دپاره شرط وګرځو چې دا د علم شي چې تغیر نه بچي. څه نه بچي؟ ځکه چې موږ به درس داسې لګیا یو چې العلام لا تتغیر ولا تتبدل، چې په علامو کې به تغیر و تبدل نه به راسي. پوه شو په خبره باندې. شرط یې ته ویلې ولګوله چې کله یو لفظ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته منتقل شي نو دا ثقیل وي، نو د هغې څه کله ختمول دپاره اکثر په دې کې څه وشي تبدیلي وشي. د تبدیلۍ د وجې نه په دې کې څه راشي کمزوري راشي.
خفت پکې راشي ټیک شو که نه او کمزوری شی یو خفیف شی دا د غیر منصرف دپاره سبب نشي ګرځېدلی نو دغې د وجې نه شرط یې ورسره لګو چې دا به علم وي څه به وي علم به وي چې تغیر و تبدل نه بچ شي ځکه چې الاعلام لا تتغیر ولا تتبدل پوه نه شو سی ها ټیک ده نو فشرطها ان تكون علما في العجمه وزائده على الثلاثه احرفنا و دویم شرط ته څه ده چې دا دویم شرط اصل کې په دوو شیانو کې به یوه خبره وي په دوو خبرو کې به یوه خبره یا په دوو شرطونو کې به یو شرط موجودېږي نو بیا به دا د غیر منصرف دپاره سبب ګرځي ټیک ده که نه یو شرط خو تېر شو که نه او دویم شرط هغه څه شی ده چې یا خو به دا زید الثلاثي وي لکه ابراهیم 3 حروف نه به زیات حروف وي پکې خو که بیا 3 حروف پکې وي نو بیا به دا متحرک الاوسط وي لکه شطر څه شی شطر پوه شوې که پوه نه شوې یا خو به 3 حروف وي یا خو به زید ثلاثي وي 3 حروف نه به زیات حروف وي او که چېرې 3 وي نو بیا به دا متحرک الاوسط وي لکه شطر پوه شوې نو ابراهیم مثال د څه شي شوله هغه چې علم هم وي علم هم وي او زید الثلاثي هم وي ټیک شوله که نه پوه شوې په خبره باندې او دارنګې شطر یوې کلي نومه ده ټیک ده که نه اوس دې کې علم خو ده خو ثلاثي ده نو دویم شرط پکې ده لکه متحرک الاوسط ده څه ده پوه نه شوئ ابراهیم هم مثال د غیر منصرف په عجمې والا ده ویلې ځکه چې ابراهیم علم ده او دویم شرط هم پکې شته ځکه چې زید ثلاثي ده ټیک ده که نه او شطر هغه هم د غیر منصرف دپاره سبب ګرځي غیر منصرف ده ویلې غیر منصرف ده ځکه چې شطر هم 2 شرطونه پکې دي یو دا چې علم ده اکلې نومه ده که نه او دویم شرط پکې څه ده متحرک الاوسط ده څه ده نو اوس دي فلجام منصرفون دا خو وجودي شرطونه باندې تفریح وه څه وجودي شرطونه باندې اوس ته په ادمي باندې چې شرطونه پکې نه وي هغې باندې هم تفریح ده کې ښه چې لکه لجام دا غیر منصرف دا منصرف ده لجام څه ده ویلې ځکه چې دا علم نه ده اول شرط پکې نشته ټیک ده که نه لجام دا څه ده منصرف ده ټیک ده که نه ویلې منصرف ده ځکه چې دکې یو شرط نشته ټیک ده که نه اچھا ده علمیت زید ثلاثي خو ده که نه خو علمیت پکې نشته نو چې شرط پکې نشته لحاظه دا به څه وي منصرف به وي څه به وي منصرف به وي ټیک شوله که نه نه دا حقیقتا علم ده او نه حکما علم ده حقیقتا علم ملې نه ده ځکه چې اول نه په کلام عرب کې دا په طور د علم نه ده استعمال شوی بلکې هر لګام ته څه ویلی شي لجام ویلی شي ټیک ده که نه لجام لګام ها نو اتفاقي 2 مثالونه درکړي وو که نه نو احترازي به 2 مثالونه درکوي یو مثال ده لجام دې کې اول شرط نشته څه پکې نشته یعنې علم نه ده ټیک شوله که نه بلکې هر لګام ته څه ویلی شي لجام ویلی شي ټیک شوله نو دې کې نه حقیقتا علم شته او نه پکې حکما علم شته حقیقتا علم پکې ویل نشته ځکه چې اول نه دا نومه نه وه حکما ویلې نشته چې غیر چې کله هغه تر واوړېدله عربي لفظ ته عربی ژبې کې استعمال شو نو بیا هم ته علم جوړ نه شو بیا هم ته علم جوړ نه شو نو دغې د وجې نه دا به څه وي منصرف به وي څه به وي منصرف به وي ټیک شوله که نه وایې نوح چې غیر منصرف ده ویلې ځکه چې دې کې 2 شرط نشته زید ثلاثي هم نه ده متحرک الاوسط هم نه ده بلکې څه ده ساکن الاوسط ده نو فلجام منصرف لجام منصرف ده لعدم العلمیت ځکه چې دې کې علمیت نشته ونوح منصرف ونوح منصرف ده لسکون الاوسط د سکون اوسط د وجه نه یعنې منځنۍ څه شی ده ساکن ده ښه دا یوه خبره تاسو یاده وساتئ داسې کې دا ضروري ده چې ملایکو څومره نومې چې دي که نه دا غیر منصرف دي ملائکه فرشتو څومره نومې چې دي که نه دا څه دي غیر منصرف دي او د نبیانو نومیم عام طور سره غیر منصرف دي خو صرف اوه انبیا علیهم السلام داسې دي چې هغو نومې هغه غیر منصرف دي څه دي منصرف دي څلور دي
پوه شو په خبره باندې سمته وي چې د ملایکو نومې دا ټول غیر منصرف دي او د انبیاء علیهم السلام نومې هغه کې صرف اوه داسې دي چې هغو نومې منصرف دي نور ټول څه دي غیر منصرف دي ټیک ده که نه او کوم دي محمد صلی الله علیه وسلم صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام دا درې ځکه منصرف دي چې دا عربي لفظ دي څه دي عربي دي او څلور نوح علیه السلام لوط علیه السلام هود علیه السلام او د شیث علیه السلام دوی نومې ځکه منصرف دي چې نوح لوط هود او شیث علیه السلام دوی نومې ځکه منصرف دي چې دوی دا ساکن الاوسط دي څه دي ثلاثي دي او ساکن الاوسط دي نو درې خو ځکه منصرف دي چې هغه عربي لفظ دي او د څلور ولې منصرف دي دا غیر عربي دي اجمي الفاظ دي خو ساکن الاوسط دي ثلاثي ساکن الاوسط دي پوه شو پې بس ښه